الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر حازم اللذات أو كما قال. محترم مسلمانانو، د دنیا زندگی دا عارضی زندگی دا دنیا پنا کې دو والا دا د دې هر څه پنا کې دو والا دی. کل من علیها فان، کل من علیها سچم دی پدی دنیا کې نو دا فنا کیدون کی دی. انسانان با پناشی، پیریان با پناشی، دا مالونا، دا جیدادونا، دا بنگلے، دا کورونا، دا ہر سب پناشی. اس ہر کلا چی زمونگا استاسو دا دی تصوری چی زبا دا دنیا نا زمو زما دا نمو نشان بمنی پورا مونگا و تاسو کی دیر داسی مسلمانان شتا چاگیتا دا پلار قبر ندے معلوم، دا نیکه باوتا سا معلومی، او یا دا نیکه دا پلار یا دا نیکه قبر باوتا نی معلوم، نم باوتا نی معلوم. اپا کی لگ بند کے لگا نسمو خیال دی زمونگا کڑوسو تا امبا زمونگ نم بیانی یادا نبولا زمونگ قبر معلومی. نو پا مونگم دا سے وقت او دا سے حال اگر اتلو والا دی نبا مونگا یو نبا زمونگا نمی او زمونگ قبر بم چاہتا نہیں معلوم. پا دی وجنا دا دی مرگ دا یاد چی دی دا زړه د بیمارو علاج دی. ها چې کوم روحانی سونه بیماری دي کنه، روحانی ډیری بیماری دي، خطرناکی بیماری دي، اونکه رادن نه وي. داغي یو علاج د علاجونو نه مرګ یاد ساتل دي. د پاره نبی رسول الله فرمایل اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. تاسو ډیر ډیر یادوي آغا سیزا چغه لذتونه، خوندونه، مزي ختمون کړي. کله چې دا مرګ را مخې دی نو غ ډیر لذتونه، غ مزي، غ خوندونه هغه دې سره مات شي. غ خوندونه د مرګ یاد سره او بیا د دې مرګ یاد ساتلو د پاره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل خو معمول داو اب تک یو پیرنیم به قبرستان تتلو، قبرستان تتلل، د قبرونو زیارت کول. پیغمبر نم ثابت، صحابه کرامو نم ثابت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام امرم کړي د قبرونو زیارت کوي.
زمونږ د معاشره کې خلکو کې ډېر افراط او تفرید ته بعض خلک نو په جون کې قبرستان ته نور دي نه قبرستان ته ځه بیا قبرستان ته تګ البته په اختر کې خاص کول نه پکار ښه بعض خلک د اختر د مون نه بعد په قبرستان ورما چې دا صحیح خبره نه بیا بعض ویره اول مبارکی مو د خپل مړو تور کولنو بیا زنانم رواني نارینم رواني دا خبره نه تخصیص صحیح نه دی اب تک یو پیرزانو دواب تیکې دا د قبرونو زیارت تا البته سفر بنه کې د قبر زیارت د پر سفر هغه سفر چې ته د دې ځای نظیر یو خاص قبر د پاره او سفر کې بستر یا ځان سره سورلې روانه سکه لیکا بادر باوا لازم سفر کې خاص د اغازه پنیت سره چې زملتا صد بار ماته به ثواب ملوشي ززم د کاکا صاحب زیارت تا ززم د پیر بابا علیہ رحمت زیارت تا ززم د حضرت جی بابا د قبر زیارت تا د دې زینتا نیتو کو جزم التا د ثواب د پاره دین پیغمبر اسلام منع کړی دا صحیح حدیث دی لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد تاسو سامانونه متړې سورلې مروانه سفر مکوي مگر دریو زینو د پاره سفر کوي د ثواب نیت پکې کوي هغه سړی په لار روان دی نو د یو ولی بزرگ قبر دی نو کتال ته دعا وکړه منن را خو ته د دې ځنځي سفر کې التا خاص په غرض سره دی چې الته کې زم د ثواب په نیت سره محترم مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمائی لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد دریو زینو تبا سفر کې د ثواب نیت په پکې کې یو پای کی مسجد حرام یو پای کی مسجد نبوی یو پای کی مسجد اقصی بیت المقدس دا درې زینو دي دیدے در پتلو کے بعد ثواب نیت کے دا عبادت دی پدی وجہ یو حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کنتو نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها نبی علیہ السلام اول کی ما تاسو د قبرونو زیارت نہ منع کړی وے ابتدا کې نبی علیہ السلام منع فرمایله چې څوک به قبرونو خواته نه ځي ولی هغه خلق دا سے دور نہ راتیر شیو چې پای کی بت پرستی وا خلکو د بوتانو عبادت کو او دا بوتان دا شکلونه چو دام دي د نیکانو شکلونه جوړ کړو اسه د کانی بندگی نه کولا کانی ته سجدي نه کولې کانی تیرا مدد سے چغه نه والی د دې عقیده دا او د نیکانو صالحانو شکلونه مونږ جوړ کړی دي دا نیکان صالحان مونږ را مدد کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا کی منع فرمایله او وجب کې داوا چې د خلکو د عقیدو اصلاح لا پورا نه وشوي خلکو کې شرک موجودو چې کلا د خلکو عقیده برابر شوي بت پرستی دا شرک په دې شیزونو باندې خلک پوه شو نو نبی علیہ السلام تو فرمایل تاسو ما د قبرونو د زیارت نه من کوله هو خبردار اوس د قبرونو زیارت ته خلکو کې دي صحیح شوی دي ښا فزوروها زیارت القبور کوي خو حدیث پاک کې د قبرونو د زیارت دو مقصد بیان شوی چې د قبرونو زیارت بس د پاره کې آیا د یو قبر زیارت ته بده د پاره دی چې تاغت دی ما ویني او ز دی وینما زلت خبر کوم دی زما خبر اوري عادت زویم دی به زما خبر الله ترسي نجینا حدیث پاک کې ښکارا مقصد دو خود لی شوی دی ښا د قبرونو د زیارت
دو مقاصد دی حدیث پاک کی ذکر شوی د زیارت القبور زګر ډیر خلک شته هغه قبرونو تلاړ شي کنه نو څوک طواف هم کوي څوک له مخامخ ولاړی د پنجاب طرف تړي چا ځان سره چرګ بوتلی بابا را چرګواله مال بشیرا کی بابا مشکل میں آسان کی بابا زتا ته امتا الله ته وایا دا خو ناروا دي بعض خلک یل خپل حاجتونه غواړي نذرانه پیش کوي منښتي وړي دا خو ناروا دي نبی علیہ السلام فرمایل د قبرونو زیارت ته زید قبرونو زیارت کوي خو دو مقصد دي خدوا یو مقصد پکې دا دی چې دا کم تن وفات شوی دی ک مشر دی ک کشر دی ک ګناګار دی ک بی ګناه دی د ګناونو نه پاک دی نیک دی ک بد دی نبی علیہ السلام فرمایي نو یو مقصد دا دی تاسو باغت دعا کوئ اچھے کمل دے غطب دعا کرے دا وفات شوی نیکان صالحان بزرگان بدان در دی جوندو کا گناہگار اولے نہ دے دا دید دعا محتاج دے پدے خبرہ زان پو اکول پکار دی محترم مسلمانانو چکم وفات شوی بزرگان دی مونگ بائی تا دعا کرو چکم جوندی بزرگان دی اغیب مونگ تا دعا کئی چې کم ژوندي اولیاء دي مونږ به التزو دای خواتا ای د بابا جی مولوی صاحب مولانا صاحب مارا پار دعا وکړه بیا چې یو نیک او بزرگ وفات شي کنه بیا به مونږ هغه ته دعا کوو چې رب تر د مغفرت کې توله درجه بلند کې دې کمی ماپ کې ته کوتاهی ماپ کې مونږ به ول دعا کوو زمونږ دعا ته محتاج دي یو خبره دا شو د زیارت القبور یو مقصد دا وفات شو خلقو د پار دعا وختلا ایتا سلامت یاد الله نه وختل چې پتاو دي سلامتی یې قبرونو والا السلام علیکم یا القبور دا دعا ده کنه چې پتاو دي سلامتی دا دعا ده دا په دې غرض سره چې موږ تبعی جوابونه راکړي دا دای په حق کې دعا ده اے قبرونو والا پتاو دي سلامتی ای دار قسم عذاب نام دار قسم پریشانینا د قبر د عذابنا د قبر د تنگوالینا د قبر د مارانونا د قبر د لړمانانونا د قبر د خمارانونا د قبر دار قسم عذابونو نه پتاسو سلامتی ای تاسو زمون مخکت لیے مونږ در پسیو و انا ان شاء الله بكم للاحقون او ان شاء الله زمونږ تاسو پسې دراتلو نمبر دلتا یو مقصد دا شو دویم مقصد په زیارت القبور کې بدای نبی علیہ السلام خود لیدي چې تاسو د قبرونو زیارت تزه دې سره بتاو ته مرګ را مخې تکیږي مرګ بدتا را مخې تکیږي بیا چې ته د قبرونو زیارت تلاړ شي نو کوشش دا کوا چې قبله طرف ته مخ کوا او مردگانو په حق کې دعا غواړه دای په حق کې استغفار د مغفرت دعاګانې د درجاتو د بلندولو سوال البته یو مسله بیات ساتو چې څنګه د یو انسان په جون باندې دغه قدر او دغه عزت دی نو دارنګ چې یو انسان وفات شو نو دغه د قبر هم عزت دی ښا د قبر د پاسه بخپنه کې دی په قبر بکینې نه زموږ ډیر مسلمانان د مړي تدفین سره التا قبرستان ته تلی کنه دا کم داسې قبر چې خزلګه برابر غونتی دی براشي قبر ته باندې بکینی قبر ته بډړاو لګي نه قبر ته ډړه م لګوا د قبر د پاسه پم کیدا مونږ ته شریعت د قبر د عزت حکم کړی ښه د قبر لحاظ بم ساتي بیا محترمو قبر تطلو سرا دا السلام علیکم یا القبور دعا دا ورت کول چې کله مون قبرستان ته زو اب تک یو پیرا دعا اب تک یو پیرا دې سرا انسانانو ته مرګ را مخې تکیږي او چې کله د مرګ یاد وي مرګ را مخې ته نو بیا انسان د ګناهونو اجتناب کوي
الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق نصیب کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك برحمتك يا رب.